أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سورة نحل شروع پائے کے دریم باب ذکر کے دو پاگے کے شبہ اول ذکر شیو بیا دری قسمت طریقوں باندې جوابات شیو بیا زجر مشرکین تا په قیامت باندې او رست بیا د قیامت تذکرہ رست د هغې نه بیا بشارت او د بشارت سره د دوو خبرو ذکر د صبر او د اجر او توکل بلو سبق کی ذکر پا تقلید باندې سشیو چی فاسألو اہل ذکر مراد دا علماء دی شیخ عبدالجبار خاکی سے حغب اخبل فتح الرحمن کی دلتا دا اولس علماء و اقوال ذکر کری چی دا دین مراد حغا اہل علم دی پا دنیا کی قتل بعض غیر مقلد زانتا وی او تقلید بکی بعض خلق داسی وی چی هاغا منز ولا نورزی او دیوی ز غیر مقلد یما نو تجی دا منز زکی او دا خبر از زکی دا چان از زکی دا علم نه نیز زکی نو تا مقلد نشوی چی وز بار بگاڑی ٹماٹر خرسے او غیر مقلد منزل نورزی ندی بس جواب کے خود تذکرہ برون ذکر شیوا فاسألو اہل ذکر تبوس وگئی دی علم والنا لا تعلمون کتاسو نپوئی گئی بالبینات والزبر یادا دا ان کنتم تعلمون سر دے فاسألو اہل ذکر تبوس وگئی دی علم والنا کتاسو نپوئی گئی پاخکار دلائلو یا دا ارسلنا سرام وما ارسلنا من قبلک لگلیو منگا پخکار دلائلو سرا والزبر او دا نصیحت بخبرو باندی دا زبر نمراد صحیفی دی یعنی کتابونا وانزلنا الیک الذکر او نازل کردی دی منگتا دا قرآن لتبین للناس دا بعد جوازحت وکڑی خلقو دا حاغ حکمونو ما نزل الیہم چی نازل کردی شوی دی دویتا ولعلهم يتفکرون دا پار دی چی دوی فکر وکی نو بدی کی یو بلا اہم مسئلہ ذکر کی چی اللہ فرمائی وانزلنا الیک الذکر و نازل کردی دی منگتا دا قرآن نو بدی کی علماء وی چی بدی کی اغسلور دلائل تا اشارہ دا شرعی قرآن سنت اجماع قیاس نو ذکر کی قرآن تا اشارہ دا لتبین للناس پدی کی سنت تا اشارہ دا ولعلهم يتفکرون پدی کی اجماع و قیاس تا کہ طولو پا جمع سوچو کو دی دا قیاس ہوئی کہ یو کس جدا یواز سوچو کو دی دا سوئی دی دا بیا قیاس ہوئی نسا خلق پیغمبر سے یواز حامل نو بلکہ شارعو موچو خبر ورطرا لبس آگئی پا دماغو کینو لبس نانا بلکہ خبر راتلل بیا دا آغی وضاحت کول دا آغی تشریح کول زکا پیغمبر شارعو بل سوک شارع نشتا چی آغا تشریح وگی او آغا وضاحت او تفصیل ذکر کی نو بدی کی دلتا چی سلور سیزونا آغا دا شرع دا پارت دلائل قرآن سنت اجماع قیاس معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کله چې گورنر کو د یمن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایلو معاذ یا معاذ تزی الدو بسبا نبی سلیږي هغه فرمایله د الله رسول په قران کچرته په قران کې نه نو به په احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او یک بدی کې نه بس وی بیا و برای باندې عمل کوم ځکه په هغه وخت کې قیاس او اجماع نه و ځکه چې اول اجماع هغه په ختم نبوت قائم شوی دا او دویم اجماع چې شوی دا
هغه د ابوبکر صدیق په خلافت باندې شوی دا پس د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه د مرګ. نو دلته منکرین حدیث هغه وایي چې موږ په قرآن کریم کې سوچ او فکر کوو، نو موږ وایو دا څلور څیزونه دا په ترتیب باندې پکار دي، ترتیب ماتول نه دي پکار. چې ته په قرآن کې سوچ او فکر کې احادیث نه ځان لا سنځي، حدیث نه منې، نه لاول به اوسیس په قرآن کې سوچ فکر کې، نو موږ وایو دا قرآن واغس احادیث ته پرېښودل، اجماع دې پرېښودل، سوچ او فکر. نو اول قرآن، دویم هغه احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. دوی په دې باندې یو اعتراض کوي چې دا احادیث حجت او دلیل موږ ځکه نه منو چې دا خو پلکاو احادیث دي. یو امام بخاری رحمه الله ته 3 لکه احادیث یاد ول، امام ابو یوسف رحمه الله ته 1 لکه احادیث یاد ول. نو الکو دا خبر دي او د انسانانو نه کمې راتلی شي. منګ وایو په دې جدید دور کې ته وګوره چې په شوروز کې 36,000 نقطې سړی په نارمل طریقه سره ویل شي. نو 36 لبیا په هفته کې ضرب ورکړه په 2 کې، او بیا له په میاشت کې ضرب ورکړه، بیا له په کال کې ورکړه، او بیا په 23 سال کې ورکړه. چې سړی په شواروز کې 36,000 نقطې په نارمل طریقه سره ویل شي، نو بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی هغه 23 سال د نبوت زندگی وا، او دا د جدید ترین دور خبره ده. نو یو دا اعتراض. دویم اعتراض د دوی دا دی چې من حدیث حجت ځکه نه منو چې دا خو خبرې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا انسان او بشرو، د انسان نه کله کله کمې او زیاتې راتلی شي. نو موږ جواب کوو چې پیغمبر بشرو خدا معصوم دی، چې د دین په خبرو کې داغه نه کمې نشو راتلی، ځکه چې هغه ته دا وحی کېده، چې وحی کېده نو په دې کې کمې څنګه راغی. او دویم دا چې د هغوی سره خو د دې سلونو غم نه و، نن چې د کوم خلکو سره فکر غم سوچ وړې ګران شو او وړه ګران دی او دا داسې دی او دا داسې دی. الله. او دریم دوی وایي چې حدیث د پیغمبر ځکه حجت او دلیل نه دی چې په زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته 200 کاله وروسته لیکل شروع شوي دي. منګ وایو منګ دا خبره ستاسو سره په دې اتفاق ځکه نه کوو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د صحابو سره خپل کاپیان او لیکل موجود ول. لکه د علی رضی الله تعالی عنہ مبارک علما ذکر کوي چې د هغه سره یو کاپی وه، او چا تپوس وکړي په دې کې څه دي، وي په دې کې د دیت او د قیاس د قصاص مسلې ما لیکلي دي. بل روایت کې راځي یو سړی راغی ابو شاه، نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حج مسائل وی، هغه ورته وی د الله رسوله زه په دې باندې پوهه نشم. نبی علیہ السلام وفرمایل بل صحابي ته ویدله ولیکه. نو د دین هم معلومه شوه چې لیکل د صحابو په وخت کې وو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، عبد الله ابن مسعود، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د دې ټولو سره د هر یو سره خپل سیز هغه موجودو او په هغه کې لیکل کول. د دې وجه نه موږ وایو تاسو سره موږ په دې خبره اتفاق نه کوو. درېمه خبره موږ وایو تاسو وایي چې لیکل نو عمرو ابن العاص رضی الله تعالی عنہ دا غسر یو صحیفه وا پاغي کې هغه یو کاپی و 200 روایت هغه نقل کړي دي او په حدیث د کتاب کې موجود دي. او وایي چې 1000 متلونه او مثالونه هغه ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي دي. سلورم اعتراض دریم عمرو ابن العاص فرمایي
چې ما لیکل کول بعضې وخت کې صحابه وې زه منع کړم یو پیر چې ته لیکل مه کوه انسان دی کله کله د انسان خوشحالي راځي کله تکلیف راځي کله یو شانتي کله بل شانتي وی ما لیکل پرېښودل سبا مجلس شروع شو د نبی علیه الصلاة والسلام ما لیکل نه کول وی ما ته عمر بن العاص ولې لیکل نه کې وی ما ورته وی چې زه د صحابو منع کړی ما چې د انسان یو حالت هغه نه وي هغه ورته وفرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د پیغمبر د خولې نه چې کوم څه د ژبې نه کم راوځي هغه حق صادریږي بالکل دا حق او سچ دی په دې کې څه کمی نشته ته خپل لیکل هغه جاري ساته یو زمانه د هغه خلکو او یو زمانه زمونږ نو زمونږ د دور خلک د هغوی ذهنونه د هغوی سوچ فکر هغه ډیر کم دی بلکې د هغه وخت ذهنونه او سوچونه حافظې هغه ډېرې مضبوطې او قوي وي لکه باغې باندې یو واقعه د مثال په طور واقعه د وحشي رضی الله تعالی عنه وحشي هغه سړی و صحابي و چې د احد په جنگ کې لا مسلمان شوی نه و حمزه رضی الله تعالی عنه شهید کړی و او د فتح مکې نه وروسته بیا د ایمان راوړو چې ایمان یې راوړو نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ای وحشي ته زما مخې ته ډېر مه راځه ځکه ما ته د خپل تره هغه خبره هر سره یادېږي هغه مې مخې ته کېږي دی لاړ هجرت یې وکړو شام ته لاړو یو تابعي فرمایي چې زه لاړم ما وی چې زه له وحشي رضی الله تعالی عنه نه دا واقعه د حمزه رضی الله تعالی عنه واورمه چې دا څنګه واقعه وه وی چې کله موږ لاړو شام د مازدیګر وخو وحشي رضی الله تعالی عنه په ځمکه ناست ما وی که دا چېرته یو بوقه ده ځکه هغه د رنګه تورو او زما سره یو کس و موږ یې ولیدو وی د هغه هغه خپو ته یې کتل وی ما ورته وی چې دې مخ او دې ته وګوره ته پېژنې دی وی چې دی دا مخ دا یې نه پېژنم بلکې دا خپې دا زه پېژنم وی ما ورته وی چې څنګه یې پېژنې وی چې کله زما سره د حمزه رضی الله تعالی عنه د شهادت دپاره سودا کېده او ما ته وی چې تاله به موږ سره زر درکو سپین زر به درکو سونه به درکو دا به درکو دا به درکو بلکې ته د حمزه رضی الله تعالی عنه څخه قتل کا او وی په هغه وخت کې یو سړی د عدی ابن خیار سره په غیږه کې و وی دا خپې هغه دي چې کمې دا اوس ما د ښکاري سلویخ کاله تیر شو سلویخ کاله بعد هغه ما خپې پیژندي چې دا خپې هغه دي چې کمې ما لیدل وي په کم وخت کې چې زما سره د حمزه رضی الله تعالی عنه باره کې سودا کېده نو سوچ کوه چې سلویخ کاله وروسته دومره حافظي او کلکې د هغوی وي چې سلویخ کاله وروسته هغه د هغه خپې یادې وي نو موږ وایو که لیکل ته ضرورت نه دومره حافظي د هغوی څه وي کلکې وي عبدالله ابن عمر په باره کې راځي وی هغه یو پیرا په یو لاره تېرېدو یو ځای کې سر ښکته کو وی تپوس ترې وشو چې دا حضرت دا ولې هغه ورته وی په دې ځای باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تېرېدو دلته خپل سر مبارک ښکته کړی ما هغه ځای ته راغلم ما خپل سر مبارک ښکته کو د دې وجې نه زموږ د علم به یو کتاب دی په شپږمه درجه کې هغه پړاویږي د هغې یو لیکونکی یو واقعه ذکر کوي وی هغه ته په بازار کې یو تجارتګر و هغه ته وی چې ډېر کلک او مضبوط ذهن دی هغه یې ښه راغی د هغه نه کاپي راواغسته او کاپي کولاو کړه او دا ټولې څپې وکتې کاپي بنده کړه هغه یې ورکړه یو کال پس راغی وی دا کاپي دې کولاو که پلانکۍ سبب پلانکۍ نوم دی او د هغه ته دومره پیسې دي دومره څیزونه ټوله کاپي ورته دغه شان دی یو کال پس واوروله ولې چې هغه ذهن و هغه حافظه وه او د هغوی سوچ فکر څه و هغه برابر و امام بخاري رحم الله باره کې راځي یو سړی راغی 100 احادیث ورته واورول په هغه سندونو کې هغه یو بل کټ اخوای د یو سره وي بلې د بل سند سره وي امام بخاري رحم الله ورته هغه سندونه په طریق ټول احادیث ورته بیان کړل او په صحیح سندونو سره ورته هغه بیان کړل
نو من خبره د دې ځای نه کوله چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نوی ستا دین نیمګړی دی ستا دین بغیر ستا قرآن بغیر د احادیث نه نشي مکملی دی لکه قرآن کې الله وایي تاسو حج او عمره پوره کوئ نو حج الله خو صرف حج او عمره ویلي دا طریقه چا وخوه طواف به څنګه کې دغه شانتي دا منډې به څنګه وایي دغه شان د قرآن کې الله پاک فرمایي چې تاسو روجي ونسئ نو تاسو به روجي څنګه نسئ د دې لپاره تا ته وضاحت چا کړی دی تا ته دغه شان ته مونځ وکړه د سهار مونځ دی ماسپښین دی مازدیګر دی تا ته د رکعتونو دا وضاحت چا کړی دی دغه شانتي روزه نیولې د سهار نه ماښامه پورې زکات ورکولې په دې کې زکات دی په دې کې زکات دی دا دومره مقدار دی دومره مقدار دی تا ته د قرآن نه څنګه معلومه شوه چې ته به قرآن کې سوچ فکر کې بلکې احادیث وسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یوځای کې نو ستا د قرآن دا نشي مکملی دی ستا دا خبره دا اختتام د صحیح نه رسي قرآن کې الله پاک د نکاح خبر ذکر کړله نو کم شرایط چې دی هغه سره کم ځای نه راخلی دغه شانتي حقوق دي د ښځې به خاوند د خاوند به ښځې دا د قرآن کم ځای ذکر کړي بلکې دا په اقوالو د صحابو او دغه شانتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیث سره د مجتهدینو د فقهاو د دې وجې نه موږ وایو چې قرآن کریم د هغې سره ضرورت د احادیثو بالکل پکار دی چې احادیث به سره د قرآن سره نه یوځای کې ته د قرآن تشریح نشي کولی الله يعمل توفيق اللهم ربنا اتنا في الدنيا وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار